نو د احادیثو په ذخیره کې 9 کسان داسې دي چې هغې ته نبی علیه الصلاة والسلام بذات خود دعا کړې ده. کم کم کسان دي او هغه کم اعمال دي چې سړی د خپل په بدن کې راولي چې د نبی علیه السلام په دعا کې شامل شي. اول نمبر کس یا اول نمبر عمل چې نبی علیه الصلاة والسلام دې کس ته دعا کړې ده هغه دا دی چې د مازدیګر نه مخکې دا 4 رکعاته سنت چې کوم سړی کوي دې ته نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې ده. ابو داود کې دا روایت راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رحم الله امرأ الله دې رحم کی پدا سے سړی باندې صلی قبل العصر 4 چې د مازیګر نمخ کې دا 4 رکعات کوي الله دې په دې سړی باندې رحم وکړي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ده. نو موږ ته پکار دي چې د مازیګر نمخ کې دا 4 رکعات چې کوم سنت غیر مؤکده ده دا وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې به شامل شو. او زمون اسلافو کې دا عمل به کول ټول بزرګانو بلکې داسې بزرګان هم تیر شوي دي چې د مازدیګر نه دا 4 رکعاته مخکې چې کوم دي دا ټول عمر کړي دي. په هندوستان کې یو بادشاه دی یو کتاب دی بزم رفتہ کې سچے کہانیاں په هغې کې د یو بادشاه تذکره راځي. په هندوستان کې یو بادشاه تیر شوی سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه نامه ده. وای دا بادشاه د په وخت کې یو لوی بزرګ د هغې نامه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه د هغې نامه وه. دا ډېر مشهور بزرګ تیر شوی د ډېر واقعات دي. وای چې کله خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه وفات شو وای دې د وفات نه مخکې وصیت کړی و چې زه کله وفات شم زما جنازه به هغه کس کوي چې کومه نه هغې هوش سنبال کړی دی یعنی هغه بالغ شوی دی هغه نه تکبیر اولا نه ایتلی. او دویم وصیت یې دا کړی چې هغې نامحرم زنانه ته قصدن په ټول عمر کې نه لیدلی. او دریم د مازدیګر نه مخکې چې دا کوم 4 رکعاته سنت دي دا هم تی عمر کې پاتې شوی کله نه نو دا سړی به زما جنازه کوي. چې کله خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه وفات شه نو یو سړی راپاڅېد د هغې یو مرید او اعلان یې وکړه چې د دې جنازه به هغه کس کوي چې هغې نه کله نه هغه په هوش کې راغلی بالغ شوی دی تکبیر اولا تې نه ایتلی او دویم قصدن یو نامحرمې ښځې ته لیدلی نه وي او دریم نمبر د مازدیګر نه مخکې چې دا کوم سنت دي دا ته په زندګۍ کې نه پاتې شي. ټول مجلس حیران شو چې دا به څنګه سړی چې هغې به په ټول عمر کې دا کارونه نه کړي. د هغه وخت بادشاه راپاڅېدو سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه هغه راپاڅېده او راغی د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه کفن لرې کړه. وی الله دې په تا رحم وکړي وی ته خو لاړې وی زه دې خلکو ته رسوا کړمه او اعلان یې وکړه چې ای خلکو الحمدلله زه بادشاه یم وی ما په ټول عمر کې چې کوم وخت نه زه بالغ شوی ما نه تکبیر اولا نه ده تلي او ما نه محرم ښځې ته قصدن نه دي کتلي او دریم نمبر ما نه د مازدیګر لمونځ نه مخکې دا 4 رکعاته سنت په زندګۍ کې نه دي پاتې شوي او ورسېده او مخکې شو د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه یې وکړه. نو یو عمل دا دی چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته سنت کم سړی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دعا کړې ده چې الله دې په دې سړي باندې رحم وکړي. دویم نمبر عمل یا دویم نمبر کس چې هغه ته نبی علیہ السلام دعا کړې ده هغه څوک دی؟ هغه سړی دی چې حدیث اوري محفوظ کوي ځان سره او بل ته رسوي. لکه اوس ما تاسو ته حدیث ویلی تاسو واورېدل په ذهن کې کېدی ځان سره او کور ته چې لاړې زنانو ته ووایي یا ملګري ته ووایي نو دا سړی دې سړي ته نبي علیه الصلاة والسلام دعا کړې ده. سوی رسول الله مبارک فرمایي رحم الله الله دې رحم وکړي من په هغه سړي باندې سمع مني حدیثا چې زمانه یو حدیث واوري فبلغه کما سمعه څنګه چې واورېده همدغه رنګې خلکو ته ورسوي. دې باندې د الله پاک رحم د خپلو کې
او بیا څه فرمایي فرب مبلغ اوعى له من سامع کله ناکله داسې وي چې دا چاته خبره رسې کنه دا خبره ستانه ډیره محفوظه کی بعضې ټایم کې داسې لکه اوس بیان کوم کله ناکله داسې وي چې زه تاسو ته یو خبره وکړم تاسو ته در ورسوم د نبی اسلام یو حدیث تاسو په زمانه ډیر عمل کوئ رسول الله مبارک فرمایي چې الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې زما حدیث اوري او محفوظ کوي ځان سره یعنی یادوي او بیا بل ته رسوي دې باندې الله رحم وکړي دا دویم نمبر کس دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعا کړې ده نو په کار دا ده چې موږ یو حدیث وورو او هغه محفوظ کو او بل ته ورسو دریم نمبر کس چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته دعا کړې ده هغه څوک دی هغه رسول الله مبارک فرمایي بخاری شریف کې دا روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رحم الله رجلا الله پاک دې په هغه سړي باندې رحم وکړي سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى هغه سړي باندې الله رحم وکړي چې نرمي کوي چې کله یو شی خرڅي یعنی یو شی په خرڅولو کې د گاګ سره نرمي کوي یو شی په اغستلو کې د گاګ سره نرمي کوي قرض په اصولولو کې د هغه کس سره نرمي کوي یو سړي ته تا قرض ورکړی 2 لک روپۍ او لس ورځې نیټه ده یا یو میاشت نیټه ده هغه تا ته وایي چې صاحب یو 2 ورځې ما ته وګوره ته ورسره نرمي وکړي چېرې صحیح ده نبي علیه الصلاة والسلام تا ته هم دعا کړې ده چې الله دې په دې کس باندې رحم وکړي چې کوم سړی په قرض اصولولو کې یا په خرید او فروخت کې هغه څه کې نرمي کوي یعنی په معاملاتو کې نرمي کول پکار دي څومره معاملات دي خادمانو سره ټولو سره نرمي کول پکار دي او زمونږ په اسلافو کې دا شی وو امام زین العابدین رحمت الله علیه باره کې راځي وایي د هغې یو خادم او یو وینځه وه هغه ورته خوروا راوړله ډېره ګرمه خوروا وه خوروا یې چې کله راوړه نو هغه تنده کې وخوړو امام زین العابدین رحمت الله علیه باندې هغه ګرمه خوروا پرېوتله نو سړي ته ډېره زیاته غوسه ورځي یا چې خپل اولاد یې لړه کړي هغه له دومره څه وایي نه خو چې یو خادم یو غلام هغه چې کله لړه کړي بیا سړي داسې نوکر ته غوسه ورځي چې یار ته خو نوکر سړی او زه دې ولړلم امام زین العابدین رحمت الله علیه ډېر زیات غوسه شو هغه وینځه قرآن خوان او هغه ورته څه وایي والکاظمین الغیظ مؤمن سړی هغه دی چې خپل غوسه اوسکي امام زین العابدین رحمت الله علیه ویل غوسه یې اوسکله بیا څه وایي هغه زنانه ورته وایي والعافین عن الناس او مؤمن سره هغه چې خلکو ته عفو کوي وزته ما معاف کوي بیا ورته څه والله يحب المحسنين الله محبت کوي احسان کوونکو سره امام زین العابدین رحمت الله علیه ته فرمایي ته ما آزاد کړې زلات نو په معاملاتو کې نرمي کول کوم سره چې دا کې دریم نمبر کس نبی علیہ السلام چې دعا چاته کړې ده هغه دا کس چې کوم سره په معاملاتو کې نرمي کوي سلوم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دعا کړې ده هغه کس ته کړې ده هغه ښځې ته چې هغه د شپې تهجد ته راپاڅېږي او خپل خاوند هم راپاڅي یا هغه خاوند چې هغه تهجد ته راپاڅېږي او د خپل ښځه هم راپاڅي دته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټوله زندګۍ کې 9 کسانو ته دعا کړې هغې کې یو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رحم الله رجلا الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي قام من الليل فصلى چې د شپې راپاڅېږي او یو 2 رکعاته مونځ او بیا مخکې څه وکړي چې د خپل خاوند راپاڅي فإن ابا د خپل ښځه راپاڅي فإن ابت چې کله ښځې ورته انکار وکړو نزح الماء على وجهها او اوبه د هغې مخ باندې واچي او ښځه راپاڅي عبادت او دواړه په عبادت باندې ودرېږي دې سړي باندې الله رحم وکړي نبي علیه السلام ورته دعا کړې او رحم الله امرأة او الله پاک دې رحم وکړي نبی علیہ السلام فرمایي الله دې رحم وکړي په هغه ښځې باندې چې د شپې راپاڅېږي قامت من الليل فصلت او 2 رکعاته مونځ وکړي وایقظ زوجها او د خپل خاوند هم راپاڅي چې سړي راپاڅي یو 2 رکعاته مونځ به وکړو فإن ابا کچرته خاوند ورته انکار وکړو نزحت الماء على وجهها د خاوند په مخ باندې د اوبه واچي هغه دې راپاڅېږي نو څلورم نمبر کس دې ته نبي علیه الصلوۃ والسلام دې کس ته او دې ښځې ته هم دعا کړې ده او دا معمول په اسلافو کې وو زمونږ بزرګانو کې دا معمول یو کتاب دی علامه ابن جوزی رحمت الله علیه لیکلی صفت الصفوا
په دې کې یو واقع لیکي یو سړی ټوله شپه به بیداره پاتې کېدو عبادات به کول تهجد به کول نوافل به کول وایي چې کله هغه وفات شه وایي د هغې دوه بچي یو محمد علي یو محمد حسن او یو کوروالا وه دوی درې واړه کېناستل چې یار ستا پلار به د شپې عبادت کولو تهجد به کولو اوس به موږ څه کوو وایي موږ خو کمزوري موږ به داسې وکړو دا شپه به په دریو کې تقسیم کړو یو ټایم کې به لکه شپږ ګنټې ده 2 ګنټې به دا یو زوی راپاڅېږي عبادت به کوي او 10 سپارې تلاوت به کوي 2 ګنټې به دا مور راپاڅېږي او 2 ګنټې به دا محمد حسن راپاڅېږي دوی دا ترتیب کې غوښتلو وخت تېرېدل یو زوی مړ شو نو مور او زوی کېناستل ترتیب یې په نیم په نیمه کړ وایي نیمه شپه به ته راپاڅېږي او نیمه شپه به زه راپاڅېږم نیم قرآن به ته تلاوت کې نیم قرآن به زه تلاوت څه وخت پس دا مور یې مړه شوه دا یو الګ پاتې شو ده به ټوله شپه عبادت هم کولو او یو قرآن به ټوله شپه کې ختم نو څلورم نمبر کوم کس ته چې نبي علیه صلات وسلام دعا کړې ده د خپل د مبارک ژبې نه هغه دا زنانه ده چې شپې راپاڅېږي خپل خاوند راپاڅي یا هغه سړی دی چې شپې راپاڅېږي خپل ښځه راپاڅي او 2 رکعاته لمونځ پنځم نمبر چا کې چې رحم وي نبي علیه صلات وسلام دې کس ته هم دعا کړې ده اگر چې دا رحم ته په زناور باندې وکړي خو چې چا کې د رحم ماده وي زړه یې د کاڼي په شانتې سخت نه وي هغه سړي ته رسول الله مبارک دعا کړې ورې دا خبره درله کومه موږ عالمانو ته راځو که نه ماله دعا وکړه وایو که نه ماله دعا وکړه نبي علیه السلام چې چاته دعا کړې هغې کې پنځم نمبر کس څوک دی وایي من رحمه څوک چې رحم کوي ولو ذبیحة اگر چې په ذبیحې باندې په څاروي باندې هم رحم وکړي رحمه الله یوم القیامه الله به د قیامت په ورځ په دې سړي باندې رحم کوي الله دې د قیامت په ورځ په دې سړي باندې رحم وکړي کوم سړی کې چې د رحم معامله وي زړه نرم وي نبی علیه الصلاة والسلام دې کس ته دعا کړې اگر چې په زناورو باندې د رحم وکړي نو پنځم نمبر کس چې چاته رسول الله مبارک د خپل د مبارک خولې نه دعا کړې ده هغه دا چې د هغې کې د رحم ماده وي شپږم نمبر کس چاته چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل مبارک خولې نه دعا کړې ده هغه حاجیان دي چې په حج کې د خپل سر ګنجې کوي هغه عمرې والا دي چې په عمره کې خپل سر ګنجې کوي یا څلورم حصه د ویښتو چې کوم دی کټ کړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم ارحم المحلقین اللهم ارحم المحلقین و یا الله ته په سر ګنجې کوونکي باندې چې په حج کې څوک سر ګنجې کوي په هغې باندې رحم وکړي صحابه راغله وایي قالوا والمقصرین یا رسول الله دا کوم خلک چې ویښته کموي ده ته هم دعا وکړه که نه دوی به څه کوي 3 پیرې سر ګنجي کوونکي ته دعا وکړه څلورمه پیره وایي اللهم ارحم المحلقین والمقصرین یا الله رحم وکړي په هغه خلکو باندې چې په حج او عمرې کې سرونه ګنجې کوي او یا پکې ویښته د څلورمه حصه کموي نو په حج ته چې څوک ځي یا عمرې ته څوک ځي بهتره طریقه دا ده چې سر د ګنجې کړي عمره کې ولې چې نبی علیه الصلاة والسلام 3 دعاګانې دې سړي ته کړي نو شپږم نمبر کس د احادیثو په ذخیره کې هغه دا کس دی چې کوم سړی حج لځي او سر ګنجې کوي یا عمرې لځي ویښته کموي یا ګنجې کوي دې ته رسول الله مبارک دعا کړې ده او 9 نمبر کس چاته چې نبی علیه السلام په ښایسته ژبه باندې دعا کړې هغه څوک چې د تلاوت زیات کوي د قرآن تلاوت چې څوک زیات کوي دې ته نبی علیه السلام دعا کړې بل چا پسې مه ګرځئ چې مولوي صاحب ماله دعا کوه قاري صاحب ماله دعا کوه پیر صاحب ماله دعا کوه نه نبی علیه السلام دعا کړې ده دې نه ښایسته دعا چېرته ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو صحابي تلاوت یې کولو نبی علیه السلام ورته ذهن نه و داسې په چرت کې ناست و څه مسله کې به غور او فکر کې و چې کله ورته سوچ شو په هغه آیات باندې نبی علیه السلام هغه نظر پرېوتو هغه ماغزه یې هغه کار چالو کړو چې دا کوم آیات وایي نو نبی علیہ السلام دعا وکړه رحمه الله لقد اذكرني آیه كنت انسیتها الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې کوم سړی ما نه هغه شی ما نه رایاد کړو چې ما نه هېر شوی نو علما فرمایي چې کوم سړی تلاوت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هم دعا کړې ده چې په دې خلکو باندې دې الله پاک رحم وکړي چې هغوی کثرت تلاوت کوي او اتم نمبر چاته چې نبی علیہ السلام دعا کړې هغه کوم سړی چې په مصیبت باندې صبر کوي کوم سړي باندې مصیبتونه راشي هغه په صبر کې چې الله ستاره طرفه ده یار زمونږ خو د الله سره زور نشته کنه ځکه نه کله خبره کوم یو حدیث ماته مخې ته ودرېږي ماته 1 لک روپۍ راکړي چېرې قاري صاحب دا 1 لک روپۍ واله او بیا راته وایي چې 500 روپۍ راکړه زه به خوشحالېږم خفه کېږم به بیا یې 500 زره راکړې که نه اوس الله پاک مونږ ته دا دومره مال حال راکړي دي اولاد یې راکړي 15 دانې یو یې واغېسته خفه کېږې ولې دا درکړي چا دي
مال چا درکړو مخکې باغې خوشحالي دي اوس چې درنه واغسته خفه کېږي نه صاحبه په دې به خوشحالېږي لږ خو یې درته پرېغوسته که نه زندګي خو دې تېرېږي ورسره که نو دې کس ته نبي علیه صلات وسلام دعا کړې ده یو وارې نبي علیه السلام ته ډېر تکلیفونه خلکو ورسول نبي علیه السلام دعا وکړه رحم الله موسی الله دې په موسی باندې رحم وکړي قد اوذي باکثر منها چې ما نه زیات تکلیفونه هغه ته رسېدلي دي فصبر هغې صبر کړی دی نو علما فرمایي چې کوم سړی په مصیبت باندې صبر کوي د نبي علیه صلات وسلام په دې دعا کې هغه شامل دی هغه ته به بالکل د الله پاک به پرې رحم کوي د نبي علیه السلام په دې دعا کې به شامل یو بزرګ تېر شوی ولید ابن مغیره رحمت الله علیه هغه یو داسې ناست ډېر لوی بزرګ دی و یو سړی ورته راغلو ورته وایي چې صاحبه ستا یو زوی چې کوم دی دا وفات شو ولید ابن مغیره رحمت الله علیه وایي انا لله و انا الیه راجعون او بیا څه وایي وایي یا الله ستا ډېر لوی شکر دی زما خو بچي پنځه وو تا پکې یو واغستلو تا داسې هم کولی شي پنځه واړه دې اغستي څلور دې راته پرېغوسته یو دې رانه واغست یا الله ستا ډېر زیات شکر دی په دې ساحه نو کوم سړي کې چې دا ماده وي او په مصیبت باندې صبر کوي هغه سړي ته نبي علیه صلات وسلام د مبارکې ژبې نه دعا کړې ده نهم نمبر په ټولو احادیثو کې چې چاته دعا شوې ده د رسول الله مبارک د خولې نه هغه سړی دی چې حقوق العباد ادا کوي د بندگانو حق ادا کوي د بندگانو حق پسې ګرځي ما پسې دې سړي حق دی هغه له ورکول دي دې سړي ته رسول الله مبارک دعا کړې نبی علیه صلات وسلام فرمایي رحم الله عبدا الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي كانت لاخيه عنده ظلمه چې د هغې ورور په هغې باندې صحت وي فاستحله قبل ان یوخذ او هغه دې په هغې باندې معاف کړي یا د هغه له ورکړي مخکې د دې نه چې قیامت کې دا راونیولی شي قیامت کې چې رانیولی کېږي دې نه مخکې د یا په هغه سړي باندې ځان معاف کړي یا د هغه سړي له د هغې حق ورکړي ولې رسول الله مبارک فرمایي ولیس ثم درهم ولا دینار په قیامت کې په آخرت کې درهم او دینار نشته هلته نیکیانې دي چې کوم سړی د چا حق یې خوړلي نو هغه ته به څه ورکړی کېږي د هغه ته به اخذ من حسنات هغه ته به د سړي نیکۍ ورکړل کېږي تا د چا حق خوړلی دی د خور ځمکه دې نه ده ورکړې وایي خور خو زموږ خور دی مېلمستیا یې کوو که نه مېلمستیا یې کوو او که عیسه یې واغسته مېلمستیا یې ختمه شوه کوم سړي چې دا کار کړی وي نو د هغې نیکۍ نه به الله پاک نبي علیه صلات وسلام فرمایي د هغې نیکۍ نه به اخیستلی کېږي اوس چې بالکل نیکۍ ختم شي اخره کې به څه کېږي اخره کې به د بل چا ګناهونه راغستلی کېږي او په دې سړي به اچولی کېږي او بیا به دا سړی جهنم ته نو کم سړی چې حقوق العباد ادا کوي دې ته هم نبي علیه صلات وسلام دعا کړې ده چې د ورور د پسې حق دی او حق د قیامت نه مخکې په دنیا کې دله ادا کړي یا ځان پې معاف کړي نبي علیه صلات وسلام فرمایي رحم الله عبدا